أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. نانی درس کی إن شاء الله العزیز سورة النساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 3 آیات نمبر 19-20 دو آیاتونه به لیکيږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت نو هغه د منځ کې د توبې ذکر وشو او د دغه نه مخکې نو هغه حقوق د ښځو نو هغه ذکر کېدل کپای کې چرته کمی وکي نو څه حکم وي واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه. نو وزدلته الله جل جلاله فرمای چې تاسو د پاره د ایمان خاوندانو حلال نه دي دا چې تاسو د خلکو ښځو نه چې نو هغه میراث واخلئ جبرن ولا تعضلوهن لتذهبوا او نه تاسو د پاره چې نو هغه د حلال جایز دي چې تاسو منې کې ښځې د پاره د دې چې تاسو واخلئ بعضې هغه مال کم چې تاسو د هغوی ته ورکړی دی ها الا ان یاتین بفاحشه مبینه که د هغوی یو فاحش غلط کار چې نو هغه برسرې عام وکړو نو بیا دغه صورت کې تاسو کولی شي. اوس دې ځای کې نو هغه خبره ده دلته هم الله جل جلاله د زمانه جاهلیت په یو غلط رسم باندې رد کړي. مخکې نو هغه زمانه جاهلیت کې مخکې سو پیری ویلې شي ول چې د هغې کې د ښځې سره ډېر لوی چې نو هغه ظلم ولو دا ځان له خبره ده چې یورپ چې نو هغه وسوم دغه چې نو هغه خلک وسوم اسلام ته چې نو هغه الیاذ بالله چې نو هغه د دهشتګردۍ چې نو هغه نسبت کوي او وایي چې بدې کې نو هغه د خلکو حقوق نشته خصوصا چې نو هغه د ښځو تذکره کوي خو اسلام چې ورته کم حقوق ورکړي د دې چې نو هغه دنیا عاجزه ده د نظیر د دنیا عاجزه ده نه مخکې د سور کړي دی او نه به آینده چې نو هغه د سور کی. نو څنګه ویلو ولمنګه د دې نه مخکې په زمانه جاهلیت کې مور ته خور ته لور ته ښځې ته چاته به هم میراث چې نو هغه نه میلاوېدلو الکانو کې به هم صرف هغه الګ ته میلاوېدو چې کم کس به عاقل بالغ ولو او د کې به د جنگ صلاحیت موجود او هغه ته میلاوېدو کنه هغه به خلکو مال نه ورکو میراث نه نو هغه به نه ورکولو. نو دلته وس الله وی نو دی به دغه خلکو نور به سره څومره زیاتې کو نو هغه زیاتې به دا کو که چاته وجرد د پلار د کورم سم میراث کې آسی بچنه نو صحادیتن توفتن چرته غوا میخه به ول ورکړه اوخ بزبه ول ورکړه یا به ول چرته سونه سره ورکړلو نو دی به د خلکو نه دغه مہر به هم د خزینه غستلو د پلار د کور ورکړی شوی شیزو دا به چې نو هغه به دی هم غستلو دومره پورې چې نو هغه جبر و دومره پورې چې نو هغه زیاتې نو الله رب العزت وایي تاسو لپاره حلال نه دي ان ترثوا النساء دا چې تاسو وارثان شئ د ښځو کرهن په جبر سره نو دوی به د ښځو وارثان ځان جوړولو هم چې د مال په اعتبار سره او هم د جان په اعتبار سره جبرن بچنه نو هغه باندې قابض کېدل. مال اعتبار داغه درې قسمه ولو یو بداولو چې کله به یو سړی چې نو هغه به مړ شولو د به میراث کې د په ورثو کې بچی کمی زنانه پاتې شولې نو دی له بچا میراث نه ورکولو یو صورت داولو دی د بددي د میراث کم حق نو هغه ورته نه میلاوېدلو. دویم صورت چې نو هغه به داولو داوی د مال داغستلو چې کله بچنه نو هغه خور نور دا بلوي شولم د دې پیسې کې وسونه سمال چې نو هغه براتللو نو د دغه په وجه باندې دوی اکثر د نکاح نه منع کوله بل ځای نکاح باندې بینه ورکوله د پاره د دې کوز دا مونږ بل ځای په نکاح باندې ورکو نو دا به د خپل حصے مال وغیرہ چې نو دا بوړي
نو زمونږ نه به زمونږ په مال کې کمی چې نه نو هغه به راځي نو اکثر به د هغې ټول عمر چې نو په دې طریقه تباه کړلو دا به چاله په نکاح نه ورکوله دریم صورت چې دی نو هغې دا ولو چې کله به دوی چې نو هغه واده وکړلو نو د واده نه وروستو بیا به د ښځې چې کم مهر چې نو هغه به حق جوړېدلو نو دغه کم مهر چې حق د ښځې جوړېدو نو دو به وله دغه مهر چې نو هغه به هم نه ادا کولو دا ښځه به په دې مجبوره کړله چې دی به ورته خپل مهر چې نو هغه وبخلو یا به دا شولو چې کله به د دې سړي د طرف ناچاقي هم وه د دې طرف ظلم زیاتې به هم ولو او د دغه ظلم زیاتې باوجودو بیا به دا ښځه چې نو تنګوله لکه څنګه چې په سورت بقره کې مونږ ویلي ولو الطلاق مرتان کې نو دی به طلاق ورکو چې عدت به پوره کېدو بیا به ورته رجوع وکړه بیا به طلاق ورکو چې عدت به پوره کېدو بیا به ورته رجوع وکړله وجه به وې دا ده که اوس د دې له دغه طلاق ارسو وشي دا به بیا مهر غواړي نو ښځه په آخره کې په دې مجبوره شوله چې ماله مهر هم راکوه دا تا ته پاتې شو خله قسم صورت به یې کړلو خو اوس ما پرېږده چې زه ځان له چېرته بل ځای کور چې نو هغه آباد کړم نو به دې درې طریقې به دوی د خلکو نه چې نو د ښځو نه به یې مالونه اخیستل الله ته وی ای د ایمان خاوندانو لا یحل لکم دا ستاسو دپاره بالکل حلال چې دی نو هغه نه دي اوس د ښځې د چې نو هغې د جان د هغې د وجود به د څنګه وارثان جوړېدل حالن کې د وجود هېڅوک وارث چې نو هغه نشي جوړېدی نو دوی به هغه دا وکړله چې کله به یوه ښځه هغه به واده شوله نو د واده نه وروستو خاوند به یې مړ شولو یا به ورته د خاوند د طرفه طلاق میلاو شو نو څنګه به چې دی د کله خاوند به یې مړ شو یا به د خاوند د طرفه چې نو هغه طلاق میلاو شو نو دوی به دغه ښځې دویم ځای کې به د دې رشته راتله دوی به بیا نه ورکوله حالن کې زمونږ اسلام وایي چې که چېرته دغه جنۍ چې دی نو هغه په ځوانۍ کې نو په کار دا دی چې تاسو د بلې لور نه د بلې زوی نه د دوی د واده انتظام چې دی نو هغه زر وکړئ ځکه دوی نه وس چې نو هغه په معاشرې کې د فساد خورېدو چې دی نو هغه اندیشه ډېره ده په نسبت د هغې هلک او د هغې جنۍ چې کم لا واده چې دی نو هغه نه کړی او دا د مشاهدین هم دغه خبره ثابت ده نو دوی به بیا داسې چل وکړو چې دغه جنۍ دوی به نه ورکوله کله به چې د هغې حسن جمال به سیوا او مال به ورسره هم نو دوی به اکثر دغه تره او ترزوي وغیره دوی به پخپله ماسته ان تر دې چې دومره چې نو هغه ګندګیر ولو چې بعضې وخت کې به نو هغه زوی به ولګي نو مور به یې هم په نکاح اخیسته پرکټې زوی چې ورته موږ وایو نو پرکټې زوی به ولګېدو د مال د وجې او د حسن د وجې نه خپله مور چې نو هغه به یې په نکاح واخیستله نو دوی به د هغې ځان میراث ګڼلو چې د دې د نکاح حق ما ته حاصل دی بل چاته چې نو هغه نه دی حاصلو که زه غواړم نو دا به نکاح کولی شي که زه نه غواړم دا به نشي کولی او دې پورې هم تفاصیل لیکلي داسې به هم کول اکثر یوې ښځې له به یې طلاق ورکړو طلاق نه وروستو به یا به د هغې خاوند مړ شو نو دوی به دا پلار کره ولېږله او بیا به یې دالتې به ناست دی خو چې څو پورې مونږ نه ویلې دا به بل ځای کې نو هغه نکاح نشي کولی که نکاح یې وکړو مونږ به دس چل کوو او دغه معاشره دغه خوی بوی کتا څوک ورې زموږ پښتنو کې هم موجود دی اوس چې هم چې نو هغه چېرته څوک چا خور لور چې نو هغه طلاقه شي علیاذ بالله یې خاوند مړ شي نو دغه خاندان دغه خلک چې نو هغه دا خپل وی دا زمونږ عزت دی حالان کې د عزت چې کم کارونه دي هغه څوک نه کوي او کم چې د شریعت کارونه دی په هغې کې ځان له عزت راټینګي وایي دا زمونږ عزت دی دا به بل ځای کې چې نو هغه څوک نه غواړي او که څوک یې غواړي یا یې تپوس کوي نو باقاعده ورسره بیا دښمني او ورانې چې نو هغه کوي الله وایي دا د زمانې جاهلیت چې نو هغه کار دی څوک د چا د وجود وارث چې نو هغه نشي جوړېدی نو په دې دوو طریقو به دوی داسې کول نو الله وایي داسې چېرته هم مه کوئ جبرن چې نو هغه د چا خصوصا د ښځو او د هېچا حق چې نو هغه مالی ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن او مه منع کوئ تاسو هغوی دپاره د دې چې واخلئ تاسو بعضې هغه اتیتموهن چې تاسو هغوی ته ورکړي یعنې تاسو له کم مهر ورکړی دی د دغې د حصول دپاره چې نو دا هیلې بارې مه کوئ الا ان یاتین بفاحشة مبینه ها که د هغوی چېرته یو واضح ګناه وکړو غلط کار چې نو هغوی وکړلو نو په دغه صورت کې بیا اخیستی شي اوس فاحشه مبینه نه مراد سره نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما اما عائشه رضی الله تعالی عنها او علامه ضحاک رحمه الله دا درې واړه حضرات وایي چې فاحشه نه مبینه مراد چې نو هغه دا ده چې د دې ښځې ژبه تیزی دا د خاوند سره چې نو هغه ژبه کوي ژبه وره چې نو هغې نافرمانی
نو په دغه صورت کې ته بیا په دې دوړه دباو کولای شي دا پکور کې چې نو هغه مقید کولای شي بندولای شي او دویم چې نو عام مفسرین هغه وي چې بفاحشه مبینه مراد چې نو هغه بدکاری ده کله بدکاری وکړه نو د بدکاری په صورت باندې دا ته پکور بیا چې نو هغه بندولای شي دا اوس د دې په تور د سزا کولای شي خو یاد ساتئ بیا هم د دې مہر چې نو هغه نشي اغوستلای بیا مستې نو هغه مہر دا نشي اغوستلای ځکه لاندې آیات کې وچنه نو دریم آیات کې ان شاء الله سبحانه درس کې بیا راشي الله وی مہر چې دا په کم شي ور کړي هغه ته تا وصول شوی دی نو کله چې هغه وصول شوی دی نو توس دغه نشي کولای نو په دې سره که چرته دغه بدکاری هم خزي وکړه نو د دې د مہر د سلب کېدو چې نو هغه حق انسان ته نشته وعاشرهن بالمعروف الله وی د دې سره چې نو ځوان تیروي په خې طریقې سره په خې طریقه ولی خزه چې نو هغه د ګسې پختې نه پیدا ده د کته دنیا کوشش کې دا چرته هم نه خکی د الله پیغمبر فرمای ک چرته تر سره یو کم سل خو کې او یو پیر چې نو هغه د خو نه کړل نو دا قسم په کوم خریدا وی چې نو هغه ما رأیت منک خیرا قط ما چرته چې نو هغه زما خو چې زړه واده شي ما دا وخت شول ما چرته په کور کې د خیر خبره و نه اوریدا نو الله پیغمبر دا وی بل الله پیغمبر چې نو هغه دا نه د ګسې پختې چې نو هغه پیدا ده اوس چې کله د ګسې کوم پختې نه پیدا ده نو دا چې نیغې جو ماتيږي او داغه د نیغولو انجام دانه چې د تب طلاق ورکي او پرې دی به هم نه کنه خکېږي یعنی د له بچنه نو هغه تربيت ورکي تربيت سره چې نه هغه کی نو بیا چې کمی نیکانه خزه اجداغوي باندې واز نصیحت تربيت چې نه هغه اثر وکي او الله پیغمبر بیا سره ته ویلې دي چې خیرکم لاهله تاسو کې د ټولو نه غوړه سره خاص سره هغه دي خیرکم لاهله چې کم سره د خپل کور والا سره ډیر خي الله پیغمبر تاسو کې دا ټول نه غوړه دي نو ځکه الله وی واشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وزلت ګور الله زمونږ ټول کې له شکوي ټول خبرې چې نو هغه حل کړي الله وی کچرته تاسو بد غړې دی لره فان كرهتموهن ک تاسو بد غړې دی لره اوس تفاسیر لیکلي بده کې ټولي وجراله د بد اخلاقۍ د وجه نه بد غړې د رنگ د وجه نه بد غړې د قد د وجه نه بد غړې د ذات د وجه نه بد غړې څومره چې هم نو هغه نقصانات دی ایبونه دي کدي ټول ایبونو باوجود د دغه ټولو ایبونو د وجه نه تا ول زړه نو ورځي بد غړې خو الله فعسى ان تكرهوا شيئا نزدې د چې تو یو شی خنه غړې ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله په کې تعالی ډېر لوی خیر چې نو هغه پیدا کی نو دا چې ذخیره د تفسیر خازن کې لیکلي ویا خیر داده کې دې چې الله پاک دې تعالی اولاد در کې پوډ کواله مړ شي د جنت لو سبب ته جوړ شو کې دې چې الله په چې نو هغه تعالی اولاد در کې هغه نیکان صالحان را لوي شي دنیا کې به دیم په کار راشي او دعاګانې بدلم کې اعمال صالحه به کې جو ستاسو ته آخرت فائدہ ملایږي نو ځکه الله وایي کته ته دې څه خوبيانه به کې بدیم ښکاری خو دې څه نه څه خوبي او پکې خومي چې هغه بستا د فائدې ذریعہ چې نو هغه جوړ شي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج دلته زوج چې نو هغه په معنی د زوجې سره ده نو الله وایي چې چرته تاسو بدلول غواړئ دې کې نو هغه یو خزه په زید بلې خزه یعنی مقصد دا دی چې د یوې نه تنگ شوی وداعت نه نو هغه ځن وسره نه تیریږي نو دغه یوې له تاسو طلاق نه نو هغه ورکولای شي خو چې کله شرعي خوب یې چې نو هغه شرعي پکې موجود وي الا واتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړی وي هغه له ډیر شی مال فلا تاخذوا منه شيئا نو ګوره تاسو به هغه مہر د دین نه اخلي اسنه چې اوس دې توبه خړې کې جو باز اکثر کله وي ماته سمونه قتل کله وي کور تر عالم چې په خیر راته نه وي کله وي چې کور تر عالم جو په دې چې نو اخوا مخ کړلو مختلف باندې چې نو هغه بیا لټي الله وی نه وی دا ټوله باندې ته دې ته لټي چې دا خزه ته مجبوره کې او خله د سرو کې پیسې در کې او پاغه پیسو باندې لاړ شي مہر کې نو هغه بل نکاح کې الله وی دې څه بنا کې کستا اس اراده وی زوجین مکان زوجین د یوې خزه په ځای بل چې نو هغه ځان لکه دوی ماده کې نو بالکل وکه خودلت کم سم مہر وغیرہ تا ور کړي د دې چې کم حق دی هغه حق ادا کوه د دغه حق چې نو هغه بنوه او ما نو هغه په دغه کې د کې واقع چې نو هغه تفسیر ذخیره الجنان او خازن هم لیکلی ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیر چې نو هغه خطبه کوله په خطبه کې وی اے خلکو الله تغالو فی مهور النساء اے خلکو تاسو به د مہرونه کې ډیر زیات مخ کې مزه ډیر مہرونه چې نو هغه مقرروي باغې کې یو بډای زنانه چې نو هغه را پاسې دله مخ چې نو هغه پټ کړو
مهلا یا عمر اے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ما دسی موایا بیا ورته امیر المؤمنین دا راته وایي ستا خبره موږ ومنو که د الله ومنو عمر رضی الله تعالی عنہ ابي دا خدا الله منل پکار دی وی بیا ورته امیر المؤمنین ستا خبره منل پکار دی او که د الله بیا وی الله بیا وی نو وی الله وای چې تاسو ول ډیر مار مقرره او تو خلکو ته چې ډیر مار چې نو هغه مقرره ډیر مہر چې نو هغه مور کوي نو ډیر مہر چې نو هغه الله وی واتیتم احداهن قنطارا او قنطار ویلې کېږي ډیر مال ته چې تاسو ول ډیر مال چې نو هغه ور کړی یعنی ډیر مہر مقرر کړی بیا دغه وجه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضور علیه الصلوۃ والسلام د نوسی کلثوم سره چې نو هغه نکاح کولو د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رضی الله تعالی عنہ لور هغه سره نکاح کولو تقریبا 11 سال هغه وخت د هغه عمر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 40000 درهم چې نو هغه مہر مقرر کو نو دا دغه د پاره چې التی ادا کېدلو او په دغه باندې عمل وشي او کوس ترته اسیم برای نام چې نو هغه لیکل کېږي او سبا د پاره د مہر ورکول کېږي نو بیا په ګوره سړی ګناګاری کې بیا دومره مہر چې نو هغه نشي ورکول دوره مہر لیکل ته بیا ضرورت نشته نو الله فلا تاخذ منه شیئا دغه نسماخلی اتا خذونه بهتانا و اسما مبینا آیا تاسو اخلي هغه مال په بهتان تړلو سره او په ګناه واضح سره یعنی تاسو ورته چې ګناه وغیرہ خبري وکئ بهتان او دا پیلګوي داغه د دغه یری نه درکې الله وې د تاسو د لپاره حلال نه دي الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي یا ایها الذين امنوا اید ایمان خواندانو لا يحل لكم حلال ندی تاسو د پاره انترس النساء چې وارثان شي تاسو د خزو کرها جبرنو ولا تعذلهن او ممن کوي تاسو غویل تذهبوا د پاره د دې چې واخلې تاسو به بعض ما اتیتموهن بعض هغه چې ورکړې تاسو غویتا الا ایاتین مگر دا چې هغه راتله وکړي بفاحشه مبینه په بدکارۍ سخکار سره وعاشرهن او ځن تیروي هغه سره بالمعروف په طریقه فان کرهتموهن پس که تاسو نه خوښوي هغه لره فعسان نزدید ان تکرهوا شيئا چې تاسو به نه خوښوي یو شی ويجعل الله او پیدا بکړي الله پاک فيه پاګه کې خیرن خیر کثیر ډیر وان اردتم استبدال زوج مکان زوج او کچری تاسو غواړئ بدلول د خزه پسې د بل خزه واتیتم احداهن او تاسو ورکړی وی یو ایت دا غین قنطار ډیر مال فلا تاخذوا منه شيئا نو ماخلی تاسو دا غین څه شی اتاخذونه ایتاسو اخلیغه بهتانن په بهتان تړلو سره و اسم نو په ګناه مبین ښکار سره یا ایها الذين امنوا اید ایمان خاوندانو لا يحل لكم ندی حلال تاسو د پاره انترس النساء د چې وارثان شي تاسو د خزو کرها په جبر سره ولا تعذلهن او ممن کوي تاسو غیل تزابو د پاره د دې چې واخلې تاسو به بعض ما بعض هغه اتیتموهن چې ورکړو تاسو غیتا الا ایاتین بفاحشه مبینه مگر دا چې هغه راتلو کړي په واضح ګناه سره وعاشرهن بالمعروف او ځن تیروي دا غوي سره په طریقه فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا کچری بد غنی تاسو اغوي فعسان نزيد ان تكرهوا شيئا چې تاسو بنه خو یو شی ويجعل الله او جوړ بکی پیدا بکړي الله پاک فيه باغی کی خیرن خیر کثیر ډیر وان اردتم استبدال زوج او کچری تاسو غواړئ بدلول زوجین دی وی خزه مکان زوجین بزید بل خزه واتیتم او تاسو ورکړی وی احداهن یوی طلاق داغینا قنطارن ډیر مال فلا تاخذوا نو ماخلی ما نو واپس ماخلی منه لاغینا شیئا سسیزو اتاخذونه ایتا سواخلی هغه بهتان په بهتان تړلو و اسمن مبین او په ګناه ښکار سره